أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين 28 آیت سورۃ الدخان کے كذلك دغشان معاملہ کومنگا مجرمان سرام وَأَوْرَثْنَاهَا مُنْغَا دَدِي وارث جوڑ کو دَدِي ملک مصر قوماً آخرین بل قوم نمونہ دا عذاب دنیاوی تخویف دنیاوی اگر شروع ہوا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون اور دا فرعون دا غر کے دو تفصیلات ترشیو آگے باندې قرآن سے تفریعات کول نتائج داغین وباسی دلته به عنوان دی چې مجرمانو د پاره سنت الهی الله مجرمانو سره سکی هغه روګي دا نوګي دا وباسی کذالک دغه شان رب د دې واضح ته ځکه کذالک مخکې باندې مخکې ته اشاره ده کنه تفسیر کې واضح شي کذالک دغشان طبری وی څنګه چې مونږ تاسو ته بیانو کوي خلکو ها غزا کما وصفت لكم ايها الناس فعلنا بها ولا څنګه تاسو ته بیان شوی خلکو مونږ دې سره همدغه کارو کوم خبر همدغه شان دوا مونږ هغه خلکو سره هغه کارو کو کم چې زمونږ رسول موسی عليه السلام تکذیب کوم غي تباہ کړل غر کم کړل طبری دا تفسیر کوي سمرقندی وی ها کذا خرجناهم من الساعه والنعمه دغه شان تغي موږ د فراخین او د نعمتونو د مزون او کاغل او دریاب کې مډوکل سمرقندی دا معنی کوي زجاج وی چې الامر کذالک خبر هم دغه شان و څنګه تاسو ته بیان شو اسو کو چې دا حالت نسبی کې ده قرطبی لیکي کاف حالت نسبی کې ده او دغه یو خبره پټه ده نفعل فعلا كذلك بمن نريد اهلاكه منګو دا سکار دا هغه چا مبارکي چې موږ داغه د هلاکول اراده ولرو هغه سره هم دا کار کوم او قلبي وی چې افعل بمن عصاني ده دل تقدیر دې پټه ده دا شانته کار کوم زاغه چا سره چې زمانہ فرمانی کوي قرطبی بل قولم لګړې هغه کذالک کان امرهم فاهلكوا دغه معاملوم دغه شانته و هلاک کړی شو احسن کلام د قرطبی دغه قول راغسته د قلبی دا قول راغسته افعل كذلك بمن عصاني وَأَوْرَثْنَاهَا وَمُنْغَ بَمِيرَاس کے ورگرل ہا دغا صدغا تو بری معنی کی جناتهم داغی باغونا داغی چینی داغی دا فصلونا داغی دا ناسو زمین ورگرل مونگ داغی چکم نعمتون پاغی باندې شو د مزو چرچو زینو کنا اغا ورگرل مونگا داغی دا حلاکت نرستو قومنا آخرین بل قام تام داغی قوم نا مراد سوک دی اکثر مفسرین وی چې قومنا آخرین مراد یعنی بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل دی سمرقند ملکی جعلناها میراثا لبنی اسرائیل دا موږ د بنی اسرائیل لپاره میراث جوړ کوم قرطبی وی یعنی بنی اسرائیل مراد دی ملکهم الله تعالی ارض مصر بعد ان كانوا فيها مستعبدین الله دیلا په ملکیت کې ورکو د مصر د ازمکا علاقه رستور دینه چې دی پدې کې غلامانو دي داغي مالکانان شو لکه سړی ته بل مال پادشي ناغه ته میراث پاتې شي کنه د دې تفسیر دلیل چې دی نو هغه سورۃ الاعراف 137 آیت ته واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون واورثنا القوم الذين من وارثان کړل د هغه خلق کانو یستضعفون مشارق الارض ومغاربها چې کمزوري کړي شو پس مګه کې کانو یستضعفون کمزوري بګړل کېده کمزوري کړي شو
دا ولهم په میراث کې ورکړل. دې یو اعتراض پیدا کېده، جواب ما مخکې سورۃ الاعراف کې کړو چې بنی اسرائیل خو د موسی علیه السلام سره پورې وتل، میدان تیح کې دیو، بیا د هغې نه پس هارون علیه السلام وفات کېږي، موسی علیه السلام وفات کېږي، دیو بیا چې ده یوشع بن نون په ملګرتیا کې بیت المقدس باندې حمله کوي. د دې ټولو نه وروسته داود علیه السلام په زمانه کې دا اخیستلی ښه دا نه چې دی واپس هلته لړ واپس تللی نه دي. نو سورۃ البقرې هغه واقعاتو سره بیا څه کې په خبره پوهېږې. دا مونږ دی له په میراث کې ورکړل. امام رازي لیکي لیس منهم فی شیء من قرابة، د دې د فرعون سره رشته داري نه وه. تا ته چې میراث پاتې کېږي د خپل سړي نه پاتې کېږي که نه، فرعون د دې خپلو نه و، الله پاک دې له میراث یې ورکړو. ولا دین نه یو سره د دین سره رشته وی، دا مسلمانانو کافرو. ولا ان بل سره تعلق د ازادۍ د غلامۍ د ازادۍ تعلق ته ولا وایي که نه. ولا او برا دا یو ټاپک دی، دې باندې شیخ صاحب درس کې ډېر ټیټ بحث کوو. بیا چې د ختم ورځې به شو نو دې باندې به بیان هم ورکوو چې وطن په دې باندې تقریر وکړي. ولا الولا والبرا دا تنشید کې ډېر تفصیل سره شیخ صاحب لیکلي. نه هغې سره د دین تعلق او نو سره د ولا سره تعلق و. خدا بني اسرائیل امام رازي وایي چې دې د هغې مخکې غلامانو فاهلکهم الله علی ایدیهم، نه الله دا فرعون او دغه د لښکر د هغې په مخکې تباه کړ، د هغې مخکې د هغې دشمن اوبو کې ومنډه او دا ځمکې هغې له په میراث کې ورکړئ. د هغې نوسیو ته راللو، په خپل هغه باباګانو ته رانلله، رستنیو پسې رالله، خو دې ته پاتې شو. بیضاویم لیکي وورثناها، دا خو یا په مقدر باندې عطف دی یا په ترکو باندې، مونږ په میراث کې ورکړه هغه څه چې هغې پرېښي وو. ها ضمیر علی ترکو ته کوي. قومنا آخرین، هغه نورو خلقونه لیس منهم فی شیء چې هغه دې خلکو په هېڅ کې نه حسابول، هغه بني اسرائیلو. فما بکت علیهم السماء والارض وما كانوا منظرین. فما بکت علیهم السماء، نو اوخ کې ونه بیولې جړاو نه کړه په هغې باندې اسمان، په هغې پسې اسمان، والارض او نظمکې. د فرعون اړو حیثیت بیانو، چا ورپسې اړویرو نه کو، چا اړو یاد نه کړه چې صاحب لاړه د دنیا نه څه شو. وما كانوا منظرین، او نو دې مهلت ورکړی شوي تر څو چې دې په اقتدار کې و که نه جایدادونه وو، نه هغه وخت پورې دې دا خیال و چې موږ د یو ډېر لوی تمدن او د کلچر بانیان یو، زموږ ډېر لوی حیثیت دی او دنیا خو زموږ ټوله بس پخپو کې پرته ده که نه، ټول خلک موږ ته محتاج دي. خو لیکن کله چې دې تباه شو، نه اسمانو جړل، نه ځمکې، دوه اوښکې هم په دې چا توی نه کړی، بلکې هر یو څیز اطمینان سا واغسته چې هر چې دې پلید شي نه خلاص شو، خاص او خواهشات ګن نه خلاص شو، جان ته پاک شو جهان. فرعون او دغه د اهل و عیال دغه هغه پارټنران دغه اهانت کوي په دې آیت کې الله چې کارکرم علما تکړه. فما بکت علیهم السماء، نو جړاو نه کړه په دې پسې، په دې فرعونیانو پسې السماء او اسمان، والارض او ځمکې، او نظمکې وجړل، نه اسمان وجړل. دا ما چې غرق کړل په دریاب کې توبري باندې کوي، دا الله چې غرق کړل په دریاب کې دا فرعون او دغه قوم، په هغه پسې نه اسمان وجړل، نه ځمکې. ځمکې اسمان جړانه څه مراد دي؟ لیکن لږ تفصیل دی. څوک وایي ځمکې اسمان نه جړانه مراد دا دی، د دې سوروالی مراد دی، حمرت مراد دی، سوروالی طرفونه سره شي دی. سودي وایي سودي، د سودي دلته به حقیقت ښکاره شي چې دې کوم روایت بیانې که نه ښکاره به شي چې دا شیعه دی، رافضي دی. سودي وایي کله چې حسین بن علي رضی الله عنه قتل کړی شو، نه دې باندې اسمان وجړل، اسمان یو جړل په دې پسې، او جړا دغه حمرت وها هغه سوروالی دی. دا سودي دا خبره کې توبري ته نقل کړی دی که نه. جریر د یزید بن ابي زیاد نه نقل کې هغه وایي چې کله حسین بن علي قتل کړی شو، د اسمان طرفونه آفاق چې څلور میاشتې سره وجړلې. محمد بن سیرین هم یخبرون ان الحمرة التي تكون مع الشفق لم تكن حتى قتل الحسين بن علي رضی الله عنه. نا شفق سره چې کوم حمرت سوروالی کنه،
نو دا به نو تر دې پورې چې سیدنا حسین قتل کړی شي نه دا سورواله بخاره کېده بیا خپاو په دې باندې وي. سلیمان قاضي قول نقل کړي قرطبي دا ټول د دایم د اپریشن کو ورستو هغه وی مترنا دمن یوم قتل الحسین په موږ د ویني باران شو په کمره چې حسین قتل کړی شو. ٹھیک شو دا دی وی خدای مزه خپل ته به زبردست خبرې دي. وذکروا ايضا ابن کثیر لیکو هغه د اپریشن کوي هغه بس چون کې د دې ټکر ساړه دی ولخه دی وی دغه شان د خلق دا ذکرم کی په مقتل حسین کې دا سب مخکې روایت ذکر کړی هغه مخکې دي انه ما قلب حجر يوم اذن الا وجد تحته دم عبید وی دې چې کله وجل شي کنه بس کانه بچاول ټکاو کنه بس وینه براوته وینه بو نورم وی تندر نیولو په دغه غرض دا اسمان کناره افاقم سره شو کان راوړي دیلو کنه وفي كل من ذلك نظرونه پر ټولو خبرو کې شک ته داړو شي ویني دي غلطي دي. والظاهر صحیح خبره دا انه من صحف الشيعه وكذبهم دا د شیعاګانو بکواسات او دغه دروغ دي دا ټول دروغ وي سره ليعظم الامر د دا خبره نه پیش نه پشم خان جوړ کی شک بګنی سے جدال وی خبره دا یقینا لوی خبره سیدنا حسین قتل شوی ظلم شوی دی مونږ په خپایو خو لیکن دا دروغ د دې چې سوي دا واقع شوی نه دی د دې ځان نه جوړ کړی دا خبره لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه سیدنا حسین د قتل نه ویلوي واقعیات شوی دي فاغر خدا چل نه دی شوی لکه څنګه دا غبلار علی بن ابي طالب شهید کړی شوی دی هغه د حسین نه افضل بالاجماع لیکن دا کار نه شوی نه کانی وری دی نه اسمان جوړلی. عثمان بن عفان دغه نه په مرتبه کلویو قتل محصورا مظلوما هغه وجل شوی دی بندیوانه کړو خلکو وجل مظلومانه وجل ظلمانه وجل نظر بندو په حالت کې وجل او دا سي اسم نه شوی. عمر بن خطاب په محراب کې سار نماز په دوران کې وجل شوی دی لیکن هیڅ کار نه شوی نه دبر نه کانی وری دی ونه ویني وری دی او دا الله رسول مرشد سید البشر فی الدنیا والآخرة د دنیا او د آخرت کې د انسانانو سردار لیکن اس نه شي نن ورته اندر نه وری نه غټه وری دي او په کومه چې ابراهیم د نبی سلام زوی وفات شو کنه نن ورته اندر نه ولو نخل کې وی جنور د ابراهیم د وجه نبی سلام جنازه منځ کو فصلى بهم صلاه الكسوف یو کو جنازه نه صلاه الكسوف یو کو انور نفر هغه جمعات کې شته او بیا خطبه وکړو وی فرمایل وبین لهم خلق ته دا و جنور سپوږ می تندر نیول د چا مرګ سره چا جون سره کار نشته دي دا روایت دی یوسف په چون خلی بیا با نعتا بن ابي رباح هم دا قول کړ چې بکاوها حمرت اطرافها جړه د نور د جړه د اسمانو د زمکه د طرفونه اطراف به سرشي بد ځان نه لګي دا څه خبره دي سو ګو چیرې لئن المؤمن اذا مات کله چې مؤمن مرشي زمکه اسمان په سلوي خور دی جړی لیکن فرعون دغه قام پسونه جړل ولې د دې عمل د دې قابل نو چې برخته لوي اسمان په ونه جړل نه پېزمه کې و جړل د چې زمکه باندې سړې سجدي کې نو یا غزه په جړی کنه اسې روایت شته دي بعض روایت هغه اسناد کې بحث شته دي ابن کثیر او نورو عبدالرزاق المهدی په کلام کړل د کراویان دي کمزور صحیح بکیومی. سعید ابن جبیر وی چې ابن عباس رضی الله عنهما له سره راغی غوته یا ابا عباس ارایت قول الله تبارک وتعالى د الله د قول بارک استاسه خیال دی فما وقت علیهم السماء والارض آی ودا جړی چا پسه هغه او کنه نعم انه ليس احد من الخلائق مخلوقات کې دا څوک نشته چې داغه پاسمان کې دروازه ني باغې دغه رزق راځي او باغې دغه عمل برخیږي کله چې دا انسان وفات شیناغه دروازه بند کړی شي او د دې بیان رزق د بر ناراضي کنه چې دې مړ شیناغه پسې جاړي او لاندې چې کوم ازمکه باندې د عبادت کو د مونږ کو ذکر په کو تلاوت په کو درس په ناستو قران په لسته کنه هغه ځای بیا د پسې جاړي دی خو نه کنه او د فرعون خدا سنه کمال دنیا کې ونه چې ازمکه په جړلې وي یا اسمان جړلې وي ایو حدیث ته مشهور تاسو سوزل اوریدلی جو مړ تیر شو نبی سلام مستریح او مستراح ناغي پوینو شو صحابه وي
مستریحون و مستراحون. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د آرام مونته کنه د خلکو ته آرام مونته ښه دی په خپل ستړی شو دمه بشي کنه د خلک د دمه شو ډېر کار خبره کنه ځکه چې ولانتي سړی ګناهګار دغه د وجه ډېر رحمتونه په دې ځمکه باندې چې مړ شي نو بوټ هم یو زناور هم شکر ده چې د مړ شي خلاص شو دی په موږ باندې د وجه رحمتونه د الله بند اوس ورازي سپیری کنه نه مستریحون او مستراحون نه دا کافر پس دا نه جاړي انهما لا يبكيان على الكافر تو بری ودا دا نه جاړي په کافر پس نه جاړي دیکھو حدیث هم دی پیش کړي هغه هم دغه شان ده ها شریح بن عبید الحضرمی دا خو کله چې په حقیقت باندې حمل کوګه نه دیکھه دا چې همشه عرب چې دي کنه د یو مړی چې وشي مونږ وایو سړی مړ شوی دی او پات شوی دی او د مقام نه چې خوښ که نه تر دغې باجوړو پورې هغې وي مړی شوی خو مونږ دې ته وایو څوک څوک وولي هغې مړی شوی دې ته وایي چې عام یو څوک پات شي که نه مونږ وایو څوک مړی شوي دي هغې وي مړی شوی دې ته وایي چې اوس کلیاړه کې یو سړی پړکه کي که نه بیا وایي سړی مړی شوی دغې ته وایي هغه ته د پېښور کې هم دغه رواج دی موږ ورته د غم کور کم دی پېښور کې ما د غم کور چا څوک یې پوهېدل نه نو د غم کور کم دی یا ورته مړی کم دی شوی نه بیا وینې ځای ته به تو شي نه کله چې د یو مړي هغې عظمت ثابتوي که نه عربو عظمت یې ثابتي چې دا ډېر دوی اوچت مړی و که نه هغه د دیپا ونده دی وي چې خان مړ شي ته وایي چې جاز پرېوته وي چې غریب مړ شي ته وایي شهناز پرېوته مولیانو پکې وانه ډېره کوله که نه لکه جاز پرېوته هغه وي ازلمت الشمس له نور د هغه دپاره تور شو سپوږمۍ توره شوه د غم د وجې هواګانو جړلو اسمان وبرېښېد دا مبالغې به هغې کولې که نه مالګه مساله یریدون المبالغه فی وصف المصیبه د مصیبت په دغه کې به مبالغه پیدا کوله دا به دروغ نو هغه هم به درنو خدا مجازن باغی دا خبره کوله ها په دې کې شعورونه مغي ویلي دي الريح تبكي شجوه والبرق يلمع في غمامه الشمس طالعه ليست بكاسفه تبكي عليك نجوم الليل والقمر نور راختل ليست بكاسفه تبكي عليك تاسو جاړي نور تاسو ستوري سپو مې جاړي نور را خطلې لیکن تا پسې جاړي خبر اورئ نه دا ابن جوزی او قرطبی او سمرقندی ټول د لیکلي وذالک علی سبیل التمثيل دا بطور مثال دا خبره ده فما بکت علیهم السما دا تمثیلا دی والتخیل دا قولم پکشته دا عرب چې وی بطور تمثیل وی دې ځکه څوک وی چې حقیقتا د داغه روایت مطابق او څوک چې بطور تمثیل دی ٹھیک شو والتخیل مبالغه دا قرطبی وی فی وجوب الجزع والبكاء علیه والمعنى انهم هلكوا معنی دا چې فرعون او د غلوی درباریان ولوی سټه چې کم دی وزیر اعظمان تبا شو غرق شو فلم تعزم مصیبتهم دغی مصیبت رجا مصیبت نه غنو مصر کې پیړو چا جړاو نه کړه اړو چا تاسو ونه غنه چې د پسورخه کړه نه په اخبار کې بس دغه ته به یو هر مال دا څوک د پوز نه کوي اړو چا داونه چې دا کرسي خالی شو او دا مصر بچی خالی شو کنه ولم یوجد لهم فقد اړو چا دغه کمی محسوس نکو قرطبی پیدا سره نه چولې فما بکت علیهم السما کې دغه اشاره ده دعا اقوال شو درم سوګ فما بکت علیهم السما والارض مراد ده چې نه په اسمان ولا وجړ نظم کې ولا وجړ واسال القريه دلیل کې پیش کړل واسال اهل القريه کلیوال نه تاسو کنه نه فما بکت علیهم السما اهل السماء واهل الارض نه په اسمان ولا وجړ نه په زمکو ولا وجړ دا درې اقوال دی په دې کې ٹھیک دی ولی ونجل امام قرطبی لیکي ایل کفرهم دا د کفر د وجه کافرو په کافر پس هم نه ثوک جاړي دلته امام رازی لیکي وفيه ما يشبه السخريه بهم دې کې د فرعونانو بیزتی د خندانې او پسې کوي چې خزان ډېر لوی شي غنو انهم كانوا يستعظمون انفسهم چې ځان ډېر لوی شي ځان غنل وکانو يعتقدون في انفسهم
دغه خپلو کې دا خیالو کې جره مونږ مړ شو لبکت علیهم السماء والارض مونږ پسې بس ماونو زمکه وجاړي لیکن د دې قبر هم نصیب نشه دا جزانو کپن هم نصیب نشو د اغه نم خکته مرتبه و دا چکړو کې پراتو او ال دغه خلکو په واچای جګړه شو د مصر تاریخ شي بیا ګوره تاریخ مصر خواجه حسن نظامی چې ته پیدا هم که کتاب دی ایک بیا خو صحیح تاریخ دی ما جمعه ته رولم هغه د کتبونو او دغه سکونه دغه نه لیکل شوی دی مفسرین چې دا کم تفاسیر کړي دي لیکلي دي کنه دې وخت پر دغه ځای کې کودایان نه وي شوی دې دغه ځای کې تاریخ دې کمزور دي کودایان کمزې کې شي کودای دا مطلب چې هغه ځای کې سکر روزي بوت روزي بل سروزي لوخ روزي دغه نه زمانه تعین شي د قبر کتبی روزي ناممي روزي کنه مخکې بلوچستان کې چې ممي مونته خلکو دا منډه والے ډاکټر صاحب نسیم خان صاحب دا خبر وکړ یماله بي بي سي ودا مو دا 2 نمبر دی یماته بلوچستان کې ممي سي یا خو مې سر کلچر دی دلته کې داسې کوي یاغه چې سره پس پته لګی دا هغه سړی چې عمل کوي دا شی دی ته وکړو یماته زما کلچر دی نه دا خو مې سر کلچر دلته کې داسې کوي موږ سره دا چل چې دا کړی نه دی وما كانوا منذرين وما كانوا مؤخرين بالعقوبة التي حلت بهم تبروي نو دي مهلت ورکړي شوی منذرين منتظرین نه دي مونږ دې بیا انتظار ونه کوم مونږ دې نور مهلت ورنه کوم مونږ د دې سزا روستو نکړه سو وخت د ډوبول مالک لیو کنه نه کې یو سکند مونږ روستوال نه اوس بس د جسم راونګورو سیوان او دغه سيزونه والی دي بس هغه والی وخت پورو ولکنهم عجلوا بها لیکن دی په تلوار باندې د سزا ورکړل شو کله چې دی رب غوسه کنه بس بیا فورا دی الله سزا ورکړه مؤخرین بالغرق قرطبی مونږ دی رستو نه کړل غرق کېدونه بس امام رازم لیکي لما جاء وقت هلاکهم کله چې دی د مردارې دو وخراغه لم ينظروا الى وقت اخر دی د بل وخت لپاره مهلت ورنکړل شو دی ته نه کتی شو د بل وخت لپاره چې دی توبه بس یا د تدارک کوي د خپل کمه ازاله وکي کنه ممهرین الى وقت آخر بیزابی ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین ولقد یقینا نجینا من نجات ورکو خلاص ورکو بنی اسرائیل ته من العذاب المهین در رسوا کون کے عذاب نام امام رازی رحمه الله لیکي چې لما بینا کیفیت هلاک فرعون کله چې فرعون د هلاکت کیفیت او حالت الله بیان کړه او داغه د قوم د تباہی نو پسې کیفیت بیانې چې الله څنګه احسان وکړ د موسی علیه السلام او دغه په قوم اوس احسانات شروع کړي دفع د ضرر ضروری ده کنه او شی نقصان کوي کنه هغه لري کنه فرعون ډېر نقصانی او رزیل وکنه موسی علیه السلام خپل کار ته نه پرې خو نه وسره د قوم دغه پرې خو د بندیوانه کړو دې تلره کنه هغه آزاد شونه ویزه واس په مخه چې زین په دی باندې انعامات کوي وسو اوس په تاسو برابر باندې ډېر خپوي شو وي ځکه چې دوی ویلو ادو الی عباد الله کنه ما سره بندگان پرې ده نه پرې خو د الله یو دې نه پرې تاسو سره کفر خرومه بدا مرکونډه دلار نه درګه بس هغه سره روان شول کنه فرعون په خپل ذلیل او رسوایی دغه چې کوم د عذاب دغه رسوایی هغه ته ملو شو مخکې د فرعون دو عذاب بطور تخویف ذکر شو اوس بنی اسرائیل باندې دنیوي نعمتونو ذکر بطور بشارت کوي ها ولقد نجینا بنی اسرائیل یقین نجات ورکوم بنی اسرائیل د عذاب نم خلاص ورکول مهین اسپکم هغه سو کو سپک عذاب سو چا ورکو پسې آیت کې غرازی فرعون او دغه قوم بغله صداګان دي صداګان ورکول کنه او الله دی په مخ کې ډوب کړ کنه مهین اهانت کوونکې سپکه صداګان من العذاب المهین من العذاب الشدید سمرقندی معنی کی سخت عذاب نام المهین یعنی الهوان اسپکون کی عذاب اغدا زامن وجلو زامن وجل بچی وجل بچی زوی خو لوی شي بیا لوی کنه بچي و دوه نه پیدایش سره چلیک په بس وی وجنا دا ډېر غټ ذلت دی و استخدام البنات د جنکو خادمان نوکران وین دي جوړول او سخت کارونه کول د فرعون د پاره او تعب فی اعمال فرعون بیگار باندې نیول کنه
نو دا به قبطیانو د فرعون په حکم باندې کول، سخت کارونه په دې باندې کول، د لوی ګټانو د درانه سيزونه په دې باندې خو دې کول. او پسې ګوره من فرعون د فرعون دا رسو سره تړل دي. عذاب سپکون کې هغه سو کوئی بعینه دا عذاب چې کوم دی دا سپکون کې عذاب من فرعون دا فرعون چې هغه فرعون څوک دا وي ښا فرعون په خپل یو عذاب ما دا اوس دوی ذلیل وګنا دا د موهین د وجه د دې سره چې تړلی وو انداسه وقف پیونه کې راځي راځي یا التو دروانه جمله کدا من فرعون د سپک عذاب نه بچل او د فرعون نه ما بچل جمله نه ویګا بیا من فرعون د فرعون نه ما خلاص کړل څنګه چې مې د عذاب موهین رسوا کون کې عذاب نه خلاص کړل من فرعون د فرعون نه مې خلاص کړل ول انه کان عالیه کنا سرکشو ځانه بر کړو ځانه اوچت کړو په خلکو من المسرفین اسراف کون کنو د حد ته تیرو دن کنو عذاب رسوا کون وجہ د فرعون سرکشی من فرعون تو بری معنی کی ولا قد نجینا بنی اسرائیل من العذاب من فرعون دا سے معنی کی لیکن نجات ورکم بنی اسرائیل د عذاب نه چغه د فرعون د طرفو ٹھیک دی سو کوئی من عذاب فرعون سمرقندیم دغوی امام قرطبی لیکي چې من فرعون بدل من العذاب المهین دا دغه بدل دی یعنی هغه دا دغه تفصیل کوي دغه تفصیل کوي تعلق بیا من العذاب سره نشته دی او سو کوئی چې نه موږ نجات ورکایله د عذاب موهین او د فرعون نام بس ټیک ته ماته اوس معنی کې کلیئر کړه ټول قرطبی دا نام قرطبی لیکلی انه کان عالیا یقین دا فرعون عالی ځان بر کړو بر نو ځان په زور بر کړو یعنی ځان نور خلکو نو چوتي صاحب مطلب دا کان جبارن ظالمو مستعلیا ځان بر کړو مستكبرن تکبر کوونکو د خپل رب مقابله کې رب ته باندې غیدو سمرقندی وکان عاصیا عاتیا مستكبرا متعظما عاصیو سرکشو متکبرو ځان لوی ګڼونکو جبارو زورورو کنه جابر سره زورور سره دا دغه مدح نه کی الله پاک بلکې دا د علو په اسراف کې وای ان فرعون علا فی الارض ذو القصص الرمایت ځان اوچت کړو تکبر اختیار کړو سو کوئی جهاز العلو هو الطرف عن عبادت الله د الله د عبادت نه ځان اوچت حسابول او قراءت ابن عباس کې من فرعون په معنی د استفهام دی چې من فرعون دا فرعون بیا سو کو داغه شیطانت او داغه سرکشانه ته خبره نه جواب داغه بیا کې انه کان عالیه دا فرعون چې دا ډلوی رزلو ځانه اوچت کړو مسرفین عالیه درجه فی طبقه المسرفین مسرفین په طبقه کې د ټول نه اوچتو د ټول نه برو تا د زوخه مدا دومره سپک سړی او دومره مسرف سړی او دومره خصیصو د خدای توب داوی کړو دته نو ګوري چې د وخت دړې غول کوم زه خدای شو موسو نه دومره خصیص سړی من المسرفین تو بری معنی کی من المتجاوزین تجاوز کو حد نه تجاوز کو کفر کې د حد نه تیر غوتو او رب ته باندې غدا الله پاک ته باز نیم دلی کنه پلار ته نیږي باز نیم دلی مشر ته نیږي باز نیم دلی استاد ته نیږي دا باز نیم دلی چې نه پیغمبر ته نیږي او دا ټاپ دلی چې الله ته نیږي من المسرفین بیا غسکه زه یم او زه خدای یم کنه دته د خیال دی او دې مال درم پای دغه جوړ کړو الله پاک په ځخه دا اوس یاره هو موسی علیہ السلام ته صبر کړی دی بس سبب وای دا خوال پکارو ولقد اخترناهم على علما على العالمين بیا بنی اسرائیل باندې بل نام ولقد اخترناهم ويقينا منغا غله ترجیح ورکړو بنی اسرائیل على علم سره د علم نام على العالمين په مخلوقات باندې امام رازی وی چې الله پاک دین څنګه دفع د ضرر وکړه د بنی اسرائیلونه ضرر دفع غلره کو فرعون لند ذکر بیا دا شو کنه 31 آیت کې نبی وی چې الله پاک دې ته بهتره څنګه او رسول خیرات بهتره عنوان بدای چې کوم قوم د شریعت حامل کنه شریعت پورته کون کی هغه وسده کې باندې عمل کی هغه مخ کې سینه هغه د مخلوقات د رهنمایي لپاره اهل دي
शरीयत की हामिल होती है, जो कौम शरीयत की हामिल होती है वही खल्क़ की रहनुमाई की अहल होती है। बल इनाम प बनी इसराइल टोलो खल्क़ बांधे अल्लाह दिल फजीलत वर्को शरीयत तवजह और द पैगम्बरान तो वही अल्लाह पाक बदी के डेर राले गल दन ज़िक्र कोमा दी द गरवाले वजह से वे अदा जुज़वी फजीलत हो। हाँ अदा पॉइंट बयान साथे बोले जुज़वी फजीलत देर अम्बिया अल्लाह पदी की लिगलू पदे वजह या सिर्फ दागे ज़माने पखल को बांधे दी गरऊ द आगे ज़माने हाँ पदे ज़माना गर नहीं दी पदे ज़माना बांधे पदे उम्मत गर नहीं दी कौन तुम खैर उम्मत नो खुजत नास दा दलील दे गोरे दा बने में चे अनाम तालेहम चे गम दिनो दा बनी सहील देवले या बनी सहील को नेमत ये अनाम तो आले को मुगल अनाम तालेहम रागले दा तेरे ख्याल ले उसो नजान न उस तफसीर न तो टिकी टूचन के और तफसीर के अदा कौन तुम खैर उम्मत नो खुजत नास हो दे रवे दे ठसल ना नजीबिया ना आगा दागी दे ज़माने पर खल को बांधे खा या जुज़वी फजीलत मुराद खली हो तफसीर द्वेम या दागी अला आलमी ज़माने कुम संग जलालियन माने कही का ना वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन तो बरी माना कि वलक़द इख्तरना बनी इसराइल अला इल्मिन ये कि गरकड़ो मुंगा बनी इसराइल अला इल्मिन दागे इल्म दवे चे मुंग सरो अला इल्मिन मिन्ना बेहम ददी बारा के मुंग तक मालूमातु का मिलमु न गरकड़ो मुंगा दी पसंद कड़ो मुंगा दी अला आलमी अहले ज़माने हम नदी द ज़माने पर खल को बांधे योम ऐज़न पदा गरज़ अदा ज़माना द मूसा अलैहि सलाम वाम तो बरी हुई क़तादम दगवी उख्तिरू अला अहले ज़माने हम ज़ालिका वलिकुल्ल ज़मान आलम हर ज़माने यो आलमी का ना आलमीन हर ज़माने के कम खले के ना अज़ान ले आलम देगा ना अज़ान ला आलम देगा ना वलक़द इख्तरनाहुम समरक़ंदी इस्तफ़ैना बनी इसराइल मुंगरकड़ू बनी इसराइल इब्न जोज़िम भी बनी इसराइल दी इब्न कसीर भी लकुल्ल ज़मान आलमन तो हर ज़माने दा पर अज़ान ला आलमी मखलूक़ात दादा दे आयत कौन तक दे क़ाल या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन नास ए मूसा अलैहि सलाम ये कि तमा गरकड़े पखल को बांधे 144 है तो सूरह आराफ अल तक़वागम गौर शकना सूरह आल इमरान 42 आयत मरियम तम अल्लाह पाक से विलू तमा गरकड़े वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन तमा गरकड़े द पखज़ो द मखलूक़ात पखज़ो द आलमीन के हफ़ी ज़माने हा बोले फ़इन्नल खदीजता फ़इन्न खदीजता अफ़ज़ल मिन्हा ज़का खदीजा भी दागिना गौरदा दगे हंते आसिया बिन्त मुज़ाहिम हो खज़ा व द फ़िरऔन या भी आगे सरा बराबर दा इब्न कसीर भी और हदीस ते वफ़ज़ल आयशा आलन निसाए तफजील फजीलत और गौरवायद आयशी भी उम्मुल मोमिनीन चेदा कफ़द सरीद अला सारताम पशान दा गमाते डोड़े दे शोरवा के जमात शी पटोलो खुराक गुनबान संग चदा खुराक गौर दा आयशा भी पटोलो गौर द डेर बेहतरीन राना बदे चोले हाँ गोरमा के अला इल्मिन सरद इल्म समाना अला इल्म मिनल्लाह ताला इल्म च अल्लाह तरफो इल्म दसिशु द दे खबर अन्नहुम अहलुल लिज़ालिका शेकें दा बनी इसराइल द दे गौर वाइद पारा बेहतर दी द दे अहल दी चपदी के सबर प्रोत है ना इब्न जोज़िम अलिमहुल्लाहु फ़ीहिम अला आलमी ज़मानिहिम अल्लाह त पता हो पदी के जदा सलाहियत शता क़ुरतुबी दा पदी वजह च अल्लाह त पता हो पदी के बा कसरत सलाम बिया राजी डेर अम्बिया पदी के राजी इमाम राज़ी भी दो वजरी पदे के आलिमीन बिकौनिहिम मुस्तहिक़ीन लिअन्न युख्तारू व युरज्जहू अला गैरिहिम अल्लाह दिल बनोर तरजीह वर्क लगा ना बल माने चे माँ के मता सकुला चित्तिक तदी की बम्बिया राजी अल्लाह तदा इल्म हो अल्लाह तदाम इल्म बयान हम क़द यज़ीग़ून चदी बकगी की कलबा दगवा दगी किसी न बलांज जुड़ी और वैस कतल तम नसन फदारा तुम और पदे मन सल्ला ख़ुताम स्पेमूल राउस्तु दा कारुना बदी गई अन यकूनल माना मा इल्मिना बअन्नहुम क़द यज़ीग़ून व यसदुरु अन्हुमुल फ़ुरुतातु फ़ी बाज़िल अहवाल बाज़ टेमुन के बदी दिन बशादोगान जुड़ेगी मयान सर 3-5 के बदी गिरी की ब्याह
چانه به قرده او خنازیرو دا وړو نو شادوغان جوړ شو د غټو خنزیران جوړ شو هغه ځکه ابن کثیر عبارت ما پیش کړو علی العالمین علی عالمی زمانهم ستاسو د زمانه په خلکو خو دې زمانه په خلکو ها دلیل د آل عمران سورۃ آل عمران 110 آیت ته کنتم خیر امه نخرجت للناس دا امت د اخري د نبی صلی الله علیه وسلم دا امت کم چې هغه منی امت دوه قسمه یې کنه امت اجابت او امت غیر اجابت سوګي امت دعوت چا قبولیت کړ دې چاندې مال ټول د نبی سلام د امت ته ټول د دعوت ورکول شي لیکن چا ومنو ا دعوت ومنه کنه نا مسلمانان دي کنه چا ونه منو دا امت مسلمانان خیر امت نو خرجت للناس ها سوګو چې دا امت ورده بعد بنی اسرائیل پس د بنی اسرائیل نام مخکی وو اوس ندی اوس دادی او قرطبی وی چې دا اختیار او دا پسند کول نه مراد دا چې الله پاک دی غوړه کړه د غر کې دونه بچ کړه او زما کې ولې مثال ورکړه میراث کې پسته فرعون نه کنه وکیل کنه بهر کیف واتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین واتیناهم ورکل مونږ دي د بنی اسرائیل من الآیات د نخ ملور کړه ما فيه بلاء مبین چې پای کې ښکار انعام سو کې انعام معنی کې سو کزمیخ معنی کې د بنی اسرائیل امتحان د انعامات په ذریعہ سو داسي وي عنوان دا ورکی زمون شیوخ وي چې دریم نعمت ته د دریم نعمت ذکر کې معجزات ذکر کې او ناشنا نعمتونه ذکر کوي په بنی اسرائیل هغه نعمتونه هغه انعامات چې دغه ذکر سورۃ البقره کې شوی دی زم چې اعراف هم بسولی غای کوم شوی دی فم بجست الته فن فجرت کنه واتیناهم من الآیات ما فی بلاء مبین ای بنی اسرائیل باندې اسائنمنت مالی کلو ماسٹر کې د دې خامه اشتما هر جدا پروت ته اشرف ایتانوی رحم الله لیکلو نو هغه کتاب لیکلو نه هغه تقریبا 50 خامې لیکلې وي ما دا 50 نه اړولې وي پروت ته ما سره چتا سورۃ الفاتحه نم شروع کړو غیر المغضوب علیهم نه ولا الضالین نه هغه ټیم 20 نمبر وي اسائنمنت وته 30 په شکل لیکي هر سیمستر کې په هر مضمون کې یو اسائنمنت په अब टिकी पर टिकी चेक किया था ना या बता दो वापस मिलावे दो कल तो सारा या टिक का आयो प्रेजेंटेशन वो अब क्लास के وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين وآتيناهم من العبر والعظات ورکړو موږ دي دا آتینا آیات معنی کی صبری من العبر برتنا نصیحتنا ما فيه بلاء نغي ما فيه اختبار نغه چې پې کې ازمیختوم بلاء مبین یبین لمن تعمله خکارو داغه جره پر چغه پدې کې به سوچ کوم پدې عبرتونو نصیحتونو کې بچا سوچ کو کنه هغه ته پته لګی دا چې دا الله طرف نه اختبار دی ازمیخته ٹھیک دی نو تو بری وی چې اهل التاویل مفسرین پدې کې اختلاف دی چې بلاء نسم مراد دی اصلا قران کې د استعمالات مختلف انداز کې دی کنه ناغزه کوي هغه وی بلا چې کنه دا ابتلا په معنی د مفسرین وی لکه قطاده وی انجاهم الله الذين جادور کو دشمن نبی دې لپاره دریاب ټوټه کو دی باندې غمام د وسپینې نره ور سورو کو پدی باندې منو سلوار ولېګل دا مراد د ابتلاءات کنه سو ګوي چې نه ابتلا د دی په سخته کې فراته کې بالرخاء او شدت دواړو کې مراد ده آیتونه پدی باندې ابن زید پیش کړی دي هغه ونبلوکم بالشر والخير فتنتن ونبلوکم بالشر والخير مونږ بازمیخ کو تاسو په شر سره او په خیر سره فتنتن بازمیخ کولو هغه دا دل کې پیش کړي نو ټیک ته کنه ازمیخ په دواړه طریقې سره دي توبریم دی ترجیح ورکړي چې دا دواړو کې دي شي وآتیناهم من الآیات سمرقندی معنی کې آتیناهم من العلامات مونږ دی له نخې ورکړي سنخې د دې غټه نخې ودغه نخې داوا چې دا هغه خلک دي چې د الله پاک وبښلولې وي خلک یو په ډانګو نه بیلې کې دا بني سایل خلکو جماعت وب بیلې کړي دا دومره غټه نخې ما دی له ورکړه
چا پسې وریځ ما نه ده ګرځولې لیکن دې قام پسې ما ګرځوله. دا اول قوم چې دی من حیث القوم اسلام قبول کړو بني اسرائیل. ښه پښتانه یې مونږ یو که نه دلیل نه شته ناسې لګیا نو. و تجلیل الغمام ښه هغه بني آدمان چې هغې له د بره نه منو سلوار راغلي نو هغه آتیناه من الآیات وغیره وغیره. قرطبي من المعجزات لموسی معجزات د موسی علیه السلام مراد دي. ټوک ته دا ټول دغه معجزات وکنه. دا انفراق البحر د موسی علیه السلام معجزه و. تصدیر الغمام د موسی علیه السلام معجزه و. د منو سلوارات دغه معجزه و. د کانونو اوبه روانېدل دغه معجزه و. لاس پړه کېدل دغه معجزه و. ٹھیک دی خلک بني اسرائیل کو نافرمانی ناشکری نه کو نو اوس په تیار بار نه خوراک راته دته خیال دا معجزه و صرف پاغي باندې پاغلک ځای کې راته چا پیرم دنیا کې خلک وغیله نه راته امې سره کې خلکو په یو بل راځي وغیله خو شي د بار نه راغلي دا خو دې راته ازمیخته و مرزان دا بغي خوړم یو خوي کې بني اسرائیل دا چل نه کوله خو ځان یاد کا کنه ته بني اسرائیل یم کوم دا چل نه کوم دا اوس راتلو تضاد دي کنه. ما فيه بلاء مبين ما چې کوم دی ما بنافیه او استفهامیه نه لې ما به مصدریه لې ما مصدریه چې والی نه معنی به هغه څه معنی به سي هغه څه ما هغه انعامات هغه آیات فيه بلاء مبين چې په کې ښکارا بلاون باندې خورر باس مو کو کنه ډېر باس په ما وکړو چې پای کې ازمیختو پاره کې سوګي عذاب شدیدو سوګي پای کې انعام مبین ښکارا پای کې امتحان او پای کې عذاب شدیدو ښکارا امتحان ابن کثیر اختبار ظاهر ښکارا امتحان جلیون جلیم بس پړه کېدون کې کنه لمن اهتدى بها چا د پاره چې بده هدایت مومي درستو خبره بیا آخرت ته بوزي نه بیا بحث نه راټینګي دا آیتونه موږ خو کوشش وکړو چې حق ادا شي خو بیا موږ حق نشو دا کوی د الله د کلام درستو نه ګوره کذالک دغه شان دا څنګه چې تا اورېدو معامله کوم موږ د مجرمانو سره چې اول نبی ولګو نبی دعوت ورکی بیا ولا هغه سره موږ مهلتونه ورکو چې کله هغه نه سمېږي نه بیا ولا مرکند مات کو نو دغه شانته معامله کوم موږ د مجرمانو سره څنګه د فرعون سره موږ کو ورسنا هم د دې وارث چوکړو د دې مزو چرچو د ازمکو جدادونو دي شنو قومنا اخرین نور قوم بل نور خلق بل چالم ورکړو د نم واغستو فما بکت علیهم السماعون نخکن بیول اوخکی جړاسی مړ یو ساس کې اوخ کړه نه د فرعونانو دی په قام پسې لاو لشکر پسې اسمان اوخ کې ونس سولې ولار دو نظم کې اړو چا په پرواو نه ساده وما كانوا منذرين دی مهلت ورکړی شوی هغه تبای په وخت بیا تمانورونه قتل ولقد نجینا دی خو ما ډوب کړلو خو دی خو ولقد نجینا بني اسرائيل یقین نجات ورکمن بني اسرائيل ہوتا من العذاب المهين رسوا کون کے عذاب نہ مر فرعون یعنی د فرعون اور رسوا کون کے عذابونه بدور کول یاد پخپل عذاب یاد طرف نو د پاډرو دا فرعون منګول غرق انه کان عالین یقین دې ډل سرکشو من المسرفين د حد نه د وتون کو نو حدونه مات کړو ځان ته خدای ویلو دا حد مات کړو ګوره وایي چې ولقد اخترناهم یقین موږ د بنی اسرائیل ترجیح ورکړو ودیلا علی علم سره د علم چې موږ ته علم په دې کې پیغمبران بډيري یا سره د دې چې دی اهل دی موږ ته علم یا موږ ته علم چې دی بسر کې شي کوي رسو نموږ دی لا دا موږ ورکل علی العالمین په مخلوق باندې د دې زمانه وسنی مخلوق باندې غور نه وی اوس کنتم خیر امه اخرجت للناس واتیناهم من الآیات ورکل موږ دی بنی اسرائیل دا نخونه نخول موږ ورکل ویل ما غنخ فيه بلاء مبین چې په کې ښکار انعام او ښکار ازمیختو